بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم الهمني رشدي وعدني من شر نفسي. دي پرون سبق کې مونږه د قاعده ویلې وی د ناقصو نو پای کې لاولنې قاعده مونږ ویلې و د دعاء ون بکاون ولا قاعده دعاء بکاون دعاء بکاء اصل دعاء او بکاء نزي او د دې قاعده خلاصه ده چې هر واو او یا چې د الف زائده نه وشو راشي هر واو او یا چې د الف زائده نه وشو راشي نو واو او یا په حمزه سره بدلول واجب دي هر واو او یا چې دا نه بدل راشي دا واو او یا نه بدل راشي نو هر واو او څنګه وایي هر واو او یا هر واو او یا چې د الف زائده نه وشو راشي نو واو او یا په حمزه سره بدلول واجب دي لکه دعاء چې واسه به دعاء او بکاء چې واسه کې بکاء دیمه قاعده موږ ویلو دعیه والا قاعده هغه داوا چې کله واو متحرک د لام کلمې مقابله کې راشي ما قبل د مقصود وي او واو په سره بدلول واجب لکه دعیه چې واسه کې دعیه وو دعیه یعنی دعوه چې کله موږ مجهول کو جو دعیه ته جوړ شي هغه دعیه کې واو مسلم کلمې مقابله کې راشي راغی ما قبل د مقصود واو په سره بدل کو څه شو دعیه صحیح شو بیا بل قاعده مونږ ویلو نه هو والا نه هو رموا دا قاعده لګریش سره کله واو دلام د یا دلام کلمه مقابله کې راشي ما قبل د زمي هغه یا هغه یا چې مفتوح وي ما قبل ته مضموم وي هغه یا په واو سره بدلول واجب دي لکه رموا نه هویا نه هوا خو رمویا نه رمو بیا مونږ بل قاعده ویلو يدعو يرمي ولو دليل مخکې لا يدعى ولو مجدا آسان شو بیا يدعو يرمي کې تفصیل وکم يدعى ولا قاعده ده شرع واو چې د لام کلمې مقابله کې راغلي او د دریم ځای نه اخو واقع وي کله دریم ځای کې واقع هم دا خبره موږ مخکې کړې ده عصوا کې عصا ولا قاعده چې موږ ویلو مده زائده ولا چې واو چې په دریم ځای کې راشي یا به واو نه بدل راغلي یا به یا نه بدل راغلي کله واو نه بدل راغلي د تسنیه چې مؤنث سالم جوړول وو په واو مفتوح سره بدل واجب دي اگر یا نه بدل راغلي جو په یا مفتوح سره بدلول واجب دي کوم سلورم ځای کې راغلي د موږ ویلو چې یا مفتوح سره بدلول دي کومه قاعده ده واښوي بدل کې دا ده چې هر واو چې په اصل کې په دریم ځای کې واقع وي بیا د دریم ځای نه سواعي چې سلورم بندم شپږم ځای ته او ما قول دي مفتوح نو هغه واو په سره بدلول واجب دي لکه يدعون يدعو او دا استرخونه استرخاء بیا د دې نه بعد منګه يدعو يرمي ولا قاعده ویلو او مې چې په دې کتاب کې لکه يدعو جدا ذکر کړی دا يرمي القاضي جدا ذکر کړی دا دعو او جدا ذکر کړی دا او تدعين ولا قاعده جدا ذکر کړی دا ما تاسو چې په دې کې دا يدعو يرمي ولا قاعده نه دا په دې المستغرق بالکل په اسانه باندې ذکر شوی دا المستغرق په کتاب کې په اسانه باندې ذکر شوی دا په درې صورتونو کې او دا درې صورتونه چې تا کله یاد کړلو نو ته پوه شې چې د ناقصو 60% کې طاهر کړل دا یو قاعده دی په نو دا ناقص 60% طاهر دی دا په مضارع کې دا استعماليږي په جهاد کې دا استعماليږي په منفي ولم او بلند کې دا استعماليږي په امر دی کې دا استعماليږي نو ګوره د دې قاعده درې حصے دي نمبر 1 حصہ دا د چکلا یو د لولي حصے تعلق د یو واو او یو یا سره دی د یو واو او یو یا سره دی واښوي دویم حصے تعلق چې پای کې دوه واو راغلي دوه واو او یا دو یا راغلي واو نه دوه یا راغلي خو دا واو نه ما قبل زموي او د یا نه ما قبل کسروي یعنی مخکې ورسته کې یو شر حرکت مخکې ورسته کې یو شر واښوي مخکې ورسته یو شر وي او درېم حصہ دارا ارزه مزه وسره لومړی دا ورسته به معنا راځه چې دا سبق نیمه دوه وسو کنه او بدل کې کوم دی وسو شي صحیح ده دمه بیا تاسو درول بیا ورول نلولې شي تعلق د یو واو او یو یا سره ده د دویمه شي تعلق چې یو دوه واو راغلي او یا دوه یا راغلي او په دې درېمه شي تعلق د واو سره ده او چې د واو نه ماقبل کسروي واو نه ماقبل سي کسروي او یا دا شادي یا ماقبل د سمون یا ماقبل د سي سمون صحیح شو ده اوس دې خبره ماته دا خبره یاد کړل چې یو یې قاعده سوې شي نمبر 1 کې تعلق د یو او یو یا سره ده د دې می سره تعلق د دوه واغانو او د دوه یاګانو سره
او د درې مې سي تعلق چې د یو واو بګي او د واو ما قبل کسروي او د یا ما قبل سوي ځاموي دلیل لپاره کوره يدعو او يرميو صحیح ولا دلیل لپاره يدعون دوونه راغلي دي ګنده راغلي ها آیا ترمينا دا دوی هیڅ چې دا مثال ده او د درې مې سي تدعوين او ترميون وسو ګره ما ته اسانه باندې وي چې دا ولې چې تعلق د یو او یو یا سره ده نو باید عبو يرمي یو او یو یا راځي کنه د دوی مې سي تعلق د دوه واو سره ده چې دا واو مخکې روسو یو شاګي دا واو مخکې کومه او دا واو روسو بل واو ده یو شاګي دوه واو نه بګراغلي او یا دې تعلق د دوه کسرو سره د دوه یا غانو سره ده لکه یو یا عمره ولا بل یا عمره ولا مخکې کسره ده وښه ما تاسو ته د درې مې سي کې یو واره راغلی او دا واره مخکې زموي یو یا راغلی خو دا یا مخکې کسره دا یا مضمومي اله یا مخکې سره راغلی کسره او وا مکسور مخکې زمره راغلی وښه اوس ګوره د لونی شي خلاصه ده چې کله چې په کلمه کې د لام کلمې په مقابله کې واو او یا راشي مضمومي یا مکسور وي ما اول چې زمره یا کسره وي دا واو یا ساکن کو د یدعون وسجو شي يدعو او يرميون وسجو شي يرمي صاروا بری کتاب کې پتا لري مسج کو ده تقید او علم ولا قاعده دي کله واو مضموم یا مکسور د لام کلمې په مقابله کې راشي ما قبل د زمره یا کسره وي نو دا او یا موږ سکو ساکن کوبا لکه يدعو چې باسل کې سو يدعو او يرمي چې باسل کې يرمي په دې پوښي او قاضيو چې باس قاضيون وسجو شي قاضي راميو خاشيو بس دا پای څه وشو نه فهم نمبر منګه دا وی چې فهم لاولې څه شو دا چې کله واو دا واو مضموم وي یا واو یا مضموم وي یا منصوب مقبل د مضموم یا مکسور وي درار د مقابله وي واو یا وساکن کو صحیح شو دا ها و فهم یې سم د قشات دا چې واو او یا د لام د مقابله کې راشي مقبل د مضموم یا مکسور وي مقبل د مضموم یا مکسور وي واو یا وساکن کو دا مطلب شان دي خو دویم ټکی پکې دا دی چې دا واو یا وبېل د غای ساګرن د وجه نه کوته اوره دا واو راغله کنه ها اما قبل د مضمون دی کنه یا راغله ما قبل د مقصود دی کنه نو ساګن کوه سب شي يدعون دا مخه قاعده بشاده شو کنه ها خدای یو ټکی د دویم صورت کې شته په لاول کې نشته چې دا واو وبېل د غای ساګرن د وجه نه کوته نو دا به شي يدعون او دا به شي ترمیم لکه په دې باندې پوه شئ ها واو او یا چې مضموم یا مکسور وي واو مضموم یا مکسور وي ما قبل د مضموم یا مکسور وي نو دا واو یا به ساکن کو د ځای ساکن د وجه نه به ورځم صحیح شو دا درېمه هیڅ چې کوم دا نو څو په کتاب کې راشته او دعوه له جلاج کړل او تدعين له جلاج کړل موږ څه وایي هر واو چې مکسور وي ما قبل د مضموم وي هر دې خو کوله ماته دې ورته کوله تاسو مثال باندې پوه شئ بیا به تاسو وایي کېدل هر هغه واو چې مکسور وي ما قبل د مضموم وي یا هر هغه یا چې مضموم وي ما قبل د مکسور وي دا واو یا حرکت په ما قبل نه کوو دا واو یا حرکت پس کوو ما قبل نه کوو چې ما نه خلک هم دې شوې ویلې نشم شو دې شي دا عیوي نه دې او دا شو تر مویونه د وس واو راغله پته دا د لاولې ته دو وینه کې چې موږ کله دا واو حرکت ما قبل عین ته لیکو او واو مساوي کو دلته کې واو راغله او هغه ساکن دی مظهر دی مخکې ته کسره ده نو دا واو موږ په یا سره بدل کو څه شو تدعینا دا کومه قاعده ده موږ بدل کو میزان قاعده ده اوس په ساکن نه لاولې به متل دا ټول دوه څه بشي تدعینا وښه او ترميون له ترميون نو چې کله ما حرکت ما قبل نه کو نو د شو وسيار غلا ساکن ده مظهر ده مخکې زماله نو کومه قاعده ده د یوزر قاعده د وجنه مې دا یا په وزره بدل کو څه شو ترمون وسې دا کار ساکن نه راغله نه ته څه شو ترمون دا کو شو باید کسان ما تاسو ته چې دې کوي چې دا یا حرکت ما قبل نه کوي کنه دا یا حرکت ما قبل نه کوي وس دا نه دی وای چې دا ډول په سبب نه دا ولې وګورو نو ولې سبب غواړي نه هر ورتيږي
چې کله لولنه ساکن مدوي چې کله لولنه ساکن شي دغه متن نه د څنګه وګورئ دا جوړون کو به نشته یره کو وی او کنه یره وی مې قاعده څه په یاد وشره وای ماته یو قسم شو جی نه نه واو یا مساکن کو بس ختم شو خبره لکه يدعو چې فاصل کې ماشاءالله جی هر واو چې مضمومي او ما قبل ته هم مضمومي واو نه ما حرکت پس په اخر کې نقل کو واو یا مساکن کو او د التقاء ساکن نو جنبي ورځو لکه يدعونا چې فاصل کې يدعونا او ترمین چې فاصل کې ترميين صحیح شولا ول درې مې سوه دې اصل دا وګوره اصل دې تدعوین ده ورما تاسو دې چې په دې ناقصو کې او باجو کې چې تا اصل یادو کنه نو دا بل بیا قاعده بدون دې ته وګوره تدعوین ده هر هغه چې مقصود وي ما قبل ته مضموم وي یا دا و یا هر یا مضموم وي نو وس وایا دا وایا حرکت په د څه دې کې کنه ډایرکټ نه ورتي کنه چې وایا حرکت ما قبل ته نه کړو جو قواو جو بیا سره بدل کو او قیاوا جو بواو سره بدل کو او د قواو او یا چې کوم بدل کړ اول التقاء سره نه ودی نه ورته واښو به باندې بل وای بل ملګری دا او دلام کې مقابله کړه لما قاعده دا چې هغه واو چې مضمون او مخکې دې مضمون یا هغه یا چې مکسور او مخکې دې مکسور وي دا به ساکن کو بیا به د التقاء ساکنین دا واو یا ساکن کو د التقاء ساکنین نه وي ورته به سي دا هغه واو چې مکسور وي مضمون وي او ماقبل هغه واو چې مکسور وي هغه واو چې مکسور وي ماقبل دې مضمون وي یا هغه یا چې مضمون وي او ماقبل دې مکسور وي دا واو د حرکت په ماقبل دا واو او یا باندې د حرکت په ماقبل نو قواو چې بسته او غیا وجو دا او دا قاعده چې لګولې به بدلون نه یو میزان قاعده لا ولې شو قاعده جی جی وشو ماشاءالله بل وای شابه په مخ وای دا یو یې شوې سي دي نمبر 1 واو او یا مضمون یا مکسوره او ما قبل المضمون دا واو یا ساکن ضروري دي دغه څه دا واو یا مضمون او ما قبل واو او واو مضمون ما قبل دې هم سموي قبل دې یا مکسوره ما قبل دې مکسور وي واو او یا با ساکن کو التقاء ساکن دی ورته ماشاءالله دغه څه دا واو مکسوري ما قبل دې مضمون او یا مضمون ما قبل دې مکسوري واو یا حرکت ما قبل ده نقل بیا واو په یا سره او یا واو سره بدلول بیا انتقای ساکنین دوی صحیح شو ماشاءالله دغه قاعده چې نن زموږ زوړ لا ولې راغله کوم په یوه په کوم نه ویلا نو عدل تبدل ولا قاعده ده عدل تبدل ولا قاعده د دې هم اصل چې دا یان په قانون د پوه شو چې دې کار کړل عدل اصل او عدلون او لا تبنن اصله تبنون تفاعل هغه واو دا مخکې ما ویل دي غره کوم ځای ویل مخکې ما ویل ونه مې درته دا نه ویل هغه واو او یا هغه واو یا چې د اسم معرب دلام کلمې په مقابله کې راشي هغه واو او یا چې د اسم معرب دلام کلمې په مقابله کې راشي او ما قبل د مضموم وي نو دا ما قبل زمه په کسر سره بدلول واجب دي هغه واو او یا چې د لام کلمې په مقابله کې راشي او ما قبل د مضموم وي نو ما قبل د زمانه نه دا په کسر سره بدلول څه دي واجب دي لکه عدلون دی کنه عدلون او تبنون خوښ اوس دلته کې د عدلون جمع د دلون دا عدلون جمع سره د دلون لاول په دې عدلون کې موږ یو بل قاعده چلو یدعى ولا قاعده څنګه ده هر هغه چې په اصل کې په دریم ځای کې او بیا د دریم ځای نه صحیح شي
څلورم ځای ته راشي کنه نو دا و په څه سره بدلو په یا سره نو دا عدلون بس شي عدلو یون وس دا زدان ته سړي کما چې قانون د برابر کما نو دا بدل ځان ته شي کومه عدلو یون څه شو عدلو یون پوه وس دا قاعده اوس متوجه شوه چې د اسم معرب کلام د مقابله کې یا راغله او ما قبل دی زمانه کنه نو دا ما قبل زمانه به په کسری سره بدل کړم دا ما قبل زمانه په کسری باندې څه بشي عدل یون عدل اوس به کوم قاعده چلیږي يدعو يرمي والا يرمي القاضي چې هر هغه او یا چې مضمون د لام په مقابله کې ما قبل د کسری وي نو یا مسکو ساکن کو نو چې دا ساکن کوم د خپل قدرت څخه کې وسیتر شو انتقال ساکنه نه له ورو سو شي عدلی دا تنوین زده شي کوم عدلی هغه پوښتنه ورته تبنون کې دلته کې بناوا اصل کې په دریم ته راغلی بیا دریم ته نه سپایټ شوی څلورم پنځم ته راغلی سوم تر راغلی څلورم ته راغلی نو موږ دا و په یې سره بدل کوو دا څه شي تبن یون وسیانه لدا دلام کلمې مقابله کې ما قبل څه زملا نه ما قبل زمل په کسر سره بدل کړو څه شو تبن یون زیدان ته څه نه کما چې قاعده د برابر شي تبن یون د څه مولوي وې تبن یون دا تنوین چې نه پاسه قانون ساکن دی کنه نو چې دې قاعده برابر نه او تنوین به وګورئ او دې په دې باندې قانون ساکن وې سما دا ګوره متبني یون شو وګوره یې ډول یې قاعده دی یا الله کلام د مقابله کې دا مقال مقصود دی یا بس کما ساکن به کوم څه بشي تبني څه شو وس انتقال ساکنان وراله دا علامه د مدره وګورئ څه بشي تبني وذا فتنوین کولی کړي څه شي دې قاعده د عدل تبني والا قاعده عدل تبني والا یره په پوهه شو مې باندې تاسو عدل اصل عدلون بیا دا وامه به سره د تبن دا شو عدل یون شو او تبنون او بیا تبني یون بیا تبنین او تبنی دا قاعده د ناقص او د لفیف په باب تفاعل او تفاعل په مصدر کې په هر مصدر کې جاری کیږي لکه تعلون ده کنه تعلون دلګانو تعلون دلګ ګوره دلام دا اسم معرب دلام د قبل کې واو راغی دا واو ما قبل د واو دلام کلمه مقابله کې واو راغی نو دا د مقال زموږ په کسر سره بدل کما نو څه بشي تعلون د څه ولې غزان ته تا خبر برابر شي تعلون صحیح شو لا تعلون اوس ګورل لکه کومه قاعده چلیږي يدعو يرمي اولين سبق جريږي څنګه دا نه دا په کې جريږي بل په کې جريږي سره دقه شو ویلو دعاء عشب تو کې دوی کنه دعاء ولا قاعده څنګه ده واو مضمون پکې نشته هر هغه واو چې لام کلمې مقابله کوي ما قول دي مقصود دي نو واو لام کلمې مقابله کوي ما قول دي مقصود دي نو بس څه نه بدل کوم څه شو تعلم وسو دې قاعده بدل دي دا کوم قاعده دوی نه بدل کوم دعاء والا دل بس یا الله مضمون دا مقال د مقصود دی نو د يدعو يرمي د ودی نه بس شي تعلیم بس څه شي تعلیم وز التقاء ساکنان راغلا او اجتماع ساکنان د ودی نه بدل ولې کوو نو څه شي تعلیم او د ځان ضروري کا تعالون دا تاسو حل کوي او تاسو تعالون بس جوړو مو څنګه بدی جوړو تعالون پسې تعالون وای کنه دا غیر له بل دا کدو چلوا دلګي دا اسم معرب د نام د مقابله کې
واو اسم معرض بلام في المقابله کې واو ما قبل مضموم راغی دا ما قبل د مضمون کې دا تفسیر دا ما قبل ايه دلته کې د اسم متمکن د لام کلمې مقابله کې واو راغی او ما قبل ته مضموم دی نو دا واو ما قبل د ما په کسرې سره بدل کم نو دا به څه شي تعالي ون وس کومه قاعده ده د دعیه دا یتون د قاعده وجه نه بس چلو شي دا واو په څه سره بدل شي یا سره نو څه شي تعالی وسو وس يدعو يرمي قائم دارك ودا يا ساكن یا وساګینه کوم څه شي تعالی ما شاء الله وسو ود اجتماعي ساكنين قائم مطابق ودا يا حذف شي تعالی مش تعالي صحیح شو ما شاء الله ترامون لباسي ترامون لا ترامون ذا یا د اسم معرب د لام کلمې مقابله کې لام ماقبل زمانه مې په مصر بدل کو څه بشي ترامون نو تل لګي مدیون عقل یا دعیه ولا قاعده ضرورت نشته هغه کو دعیه ولا قاعده نو څه چلولا چې واو راغلی او ماقبل د مکسور وو دلته کو یا راغلی ماقبل د مکسور د ضرورت نشته واښوي نو دلته موږ ډایرکټ کومه قاعده وچلو يدعو يرمو ولا قاعده وچلو دا غي دوی نه بلای شي ساکن وشي دا وس شي ترامین اذا قال ساکن رانا ترامین یره کنه کوی کنه ها واښوي خبي واښوي کنه نو قاعده بالکل آسان ده چې هر واو او یا چې دا اسم معرب د لام کلمې په مقابله کې راشي او ما قبل د مضمومي نو دا ما قبل ضمه په کسره سره بدلول واجب دي دا قاعده ته شوي مان نه ویلي وما تاسو په ځای مسلمي یا راځي مسلمي ویل نو مسلمون يجمل دوی مسلمون یا جميل نو د تفتو نو ورته مسلمي شو د دې دغه وجنه یلو دا جی رسول نو وجنه بیا مینه ما قبل د ضمه په کسره سره بدل کړل اصل انت بني نو وجنه تصویر علماء دي نو قاعده مختصر قاعده ده اصل انت بني قاعده بالکل مختصر ده چې هر هغه واو او یا کې اسم معرب یا اسم متمکن یو شی دی اسم متمکن یا اسم معرب د لام کلمې مقابله کوي چې ما قبل د ضمه دا ما قبل ضمه په پس سره بدلو تکثر سره بدلو بیا په اقوا په نور کې دعیه د ضرورت دعیه و چلو ایر او ير می د ضرورت جدا و چلو پوه دې باندې ها په دې پوه شئ ها بل قاعده چې دا هغه عیسوی والا قاعده سلام عیسوی والا نو دا هم بالکل مختصر ده چې هر هغه جمع چې د فعول په وزن باندې راغلي هر هغه جمع د فعول په جمع هر هغه جمع چې د فعول په وزن باندې راغلي او د لام کلمې په مقابله کې واو راغلي د لام کلمې په مقابله کې واو راغلي نو دا دیمه یا په همزه سره بدلول سری واجب دا دیمه واو په یا سره بدلول واجب ما ته وګورئ عشري ولا قاعده ده او هر هغه جمع چې د فعول په وزن باندې راغلي سمول باندې راغلي د فعول په وزن باندې راغلي لکه عصاله د عصا جمع راغلي عصول نو هر هغه جمع چې د فعول په وزن نه کنه دا لام په مقابله کې واو راغلي کنه والفاعل الذي مشير لا يقض فعول واو ده دا دیم د کلمې خپل واو ده نو دا دیم واو چې دا په سره بدلول سری واجب دي نو چې دا په سره بدل کما دا یو بل قاعده ده دا بس شي اصول څه شي اصول اصول وسکه قاعده ده بګي جيد سيد قاعده څنګه یو کس ماته وای یو کس جيد سيد مالا هر هغه کلمه چې واو او یا به راغلي او یو ساکن اولنې ساکن به متحرک وي واو یا سره بدلول او دا یا به ورکول وذکرې د خپل کار له واو او یا یو ځای راغلي اولنې به ساکن به متحرک کړه واو به سره بدلول دا یا به ادغام سبشي اصول سبشي ودا اسم متمکن د لام کلمې مقابله کې یا راغله ما قبل د زمانہ یو بس تر بدل کې په کسرې سره نو سبب اوسی نه اوسی شو او د عین کلمې مناسبت د ودینا فاقل من حرکت د کسرې ورکول جایز دي نو سبب اله په پوښتنه باندې باندې اله پوښتنه ها څنګه قاعده ده هر هغه جمع چې د فعول په وزن باندې او د لام کلمې مقابله کې واو راغلي
نو هغه واو بیا سره بدلول واجب دي څنګه قاعده ده یو هغه جمع زیاده هغه جمع زیاده فعول بوزن لام د میو مقابله کې واوي دغه دا واو بیا سره بدلول ضروري دي صحیح شو ماشاءالله عصوب کنا زه مو موږ بس کار بدلو بیا سره څه شو عصوب بیا کومه قاعده به کوچل ده جيد حاجی بل قاعده هم د قشان دي خدام د دغه بشان دي دا چې کله به یو کلمه د اسم مفعول بولن معنی څه بولن معنی د اسم مفعول بولن معنی او د لام کلمې مقابله کې به واو راغلی د لام کلمې مقابله کې به واو راغلی دا فهم واو په اساس بدلول واجب دا اصل کې لري بشان دي لکه مرزوق تاسو نو ګوره دا او دا یو شی دی چې د لام کلمې مقابله کې به واو نه راغلی کنه د لام کلمې مقابله کې به واو راغلی کنه نو دا واو به څه سره ولا کوم بیا څه شي مرزوق څه شي مرزوق اوس کومه قاعده ده څه چل وشي واو بیا سره بدل شي یا بیا دي ادغام وشي څه وشي مرزوق څه شي اوس کومه قاعده ده عدل تبني ولا عدل تبني او نه یا راغله د لام مقابله کې ماقول د زمانه په څه سبب څه شي مرمي په اصل کې څنګه وو څنګه شو مرموي سو حل مرمون مرموي او بیا یا مرمي بیا مرموي او بیا سو مرمي هغه دا څه پوښتنه دي معنی ها دا په دې باندې پوښتنه بل قاعده لم يدعو ادعو ولا دا مخکمه ویل ده لم يدعو او علم ولا ادعو قاعده دا دې څه وای کله چې په دې کلمې په اخر کې حرف علت راغلی د مضارع په اخر کې حرف علت راغلی نو کله چې بدی باندې جازم داخل شي نو موږ ویلو په آسان الفاظو کې چې موږ باندې جازم چې نن دا عمل کوي دا عمل مطلب موږ ویلو که حرکت کو جو حرکت کو ورته او حرف علت کو جو حرف علت کو ورته دا قاعده نه بدی کوم څه نشته یار حرف علت چې په مضارع په اخر کې راشي فعل جازم کې دا امر حاضر معلوم وخت با دا حرف علت کول واجب پورا ده بس ده ها نه بس دا سبا وایو دا سبا به زه وایو کنه چې اوس به تاسو سبا پاړو راوړو بیا خلیل نو څه برازي ان شاء الله او څه د اجرا کې چې دا په کې ټیم مې راوړي صحیح ده